الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم با مونږ ته په ټولو کارونو کې د استخارې حکم کو او د استخارې تعلیم به مونږ له قرآن د سورت په شان راکو. څنګه چې به مونږ ته د قرآن سورت زده کو دغه شان به مونږ ته استخارې زده کوله. یو حدیث کې راځي د انسان خوش نصیبی او سعادتمندی دا ده چې د استخاره کوي او د بدنصیبی او شقاوت دا دی چې د استخاره پریږدي. یو بل حدیث کې راځي چې کم سړی استخاره کوي دی بچر تخ پیمانه کیږي نه. د استخاره ډیر زیات فضیلتونه راغلي دي او د حضور صلی الله علیه وسلم دراتلو نه مخکې چې کمی طریقې په خلکو کې رایج وي، کمی غلطی طریقې وي، نو حضور صلی الله علیه وسلم د هغه طریقو د تردید سره سره مسلمانانو ته خپل صحابه ته د استخاره تعلیم ورکړو. د حضور صلی الله علیه وسلم د آمد نمخ کې یو څو طریقې رایج وي، یو څو کارونه چې پاغه کې خلک اختو، چا به تجارت کوو نو داغې نمخ کې با هغه لاړو د کعبه چې کم منجور او په کعبه کې چې بکم سړی کې ناستو دا غسره یو تیلای و او تیلای کې درې قسمه غشي پراتو. په یو غشي باندې لیکل شوی او امرنی ربي، او په بل غشي باندې لیکل شوی او نهانی ربي. د امرنی ربي مطلب داو چې زما رب ما ته حکم کړی، او د نهانی ربي مطلب داو چې زما رب زمنه کړی یم. او یو غشي په پاغي کې داسې چې هغه به خالیو، دا سړی چې تجارت به شروع کول غوښتو یا به بل سکار کو او د پزړه کې بشکو چې دا کار وکم کوونه کما، نو دی به د کعبه غ منجور لاړو او هغه به یې پیسې ورکړي، هغه به ول یو غشي راوستو، نو که په غشي باندې به لیکلو چې امرنی ربي نو دې سړی به دغه کار کو، او که غشي باندې به لیکلو چې نهانی ربي نو بیا به دغه کار نه منشو، او که غشي به خالی راووتو نو داغې نه پس به دوباره هغه پیسې ورکړي او دوباره به ولې یو غشي راځي. دغه شان یو بل غلطه طریقه دا رایج و چې کله به هغوی تجارت کو یا به د دنیا بل سکار کو پاغي کې به پزړه کې شک و چې دا وکم او کو نه کما، نو لا بڑا او مرغې به د جالو نه پاسه ولې کاغه مرغې به خې طرف تلاړي نو هغوی به هغه کار کو، او کمرغې به چرته ګس طرف تلاړي نو هغوی به کار نه کو، او کمرغې به سیده لاړي نو بیا به د بلی جالي نه مرغې پاسولې. نو چې کله نبی علیہ السلام راغی او دا غلطی طریقې چې کمی په خلکو کې رایج وي، خورې شوي وي، نبی علیہ السلام دا غي تردید وفرمایو او صحابه او مسلمانانو ته استخاره وکړه. د استخاره مطلب دی د الله تعالی نه خیر طلب کول، یعنی کله چې یو سړی د سکار اراده وکي او دی استخاره کوي نو د مقصد دای چې زه د الله تعالی نه مشوره طلب کوم، د الله تعالی نه په دې کار کې مشوره اخلم چې دا کار زما د پاره ټیک دی او که ټیک نه دی، په دې کې زما د پاره نفع ده که نقصان دی. او کله چې دا سړی استخاره وکي دی د الله تعالی نه مشوره والی نو دا سړی بیا چرته دته نقصان نه رسی، الله تعالی دله نفع ورکي او دا سړی الله تعالی د نقصان نه ساتي. نو د استخاره چې کومه طریقه نبی علیہ السلام خولی ده هغه دا ده چې سړی د مکروه اوقاتونه علاوه، مکروه اوقات چې کوم دي دا غینه علاوه، یعنی د نور راختو وخت چې کوم دی، د نور پریوتو، دغه شان کله چې نور د اسمان منځ لراشي، دغه شان د سحر د مانځنه والا د اشراق پورې چې کوم ټیم دی، دغه شان د مازیګر د مانځنه والا د نور پریوتو پورې چې کوم ټیم دی، د دې مکروه اوقاتونه علاوه په هر وخت کې سړی 2 رکعات نفل وکي او دا غي نه پس د استخاره کوم دعا چې نبی علی السلام خولی دا عام طور باندې د منځ دا واړه کتابونه چې په دې کې غو دعا موجود وي
هغه دعا ده اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. دا دعا ده د حدیث په کتابونو کې په مختلفو الفاظو سره راغلي ده او د ټولو دعاګانو تقریبا د یو څو الفاظو نه علاوه ټول الفاظ یو شان دي، د ټولو مقصد یو دی. نو د دې دعا نه بعد سړی کله چې مونځ وکړي او دا دعا غواړي نو په دې دعا کې چې په کم ځای کې هاذا الامر ټکی راغلی دی په هغه ځای کې به د خپلې مسلې او کومه چې دا کار دی د هغې ذکر به وکړي، یعنی هاذا البیع یا هاذا النکاح، یعنی دا اغستل خرڅول چې کوم دی، دا نکاح چې کومه زه کومه. او که عربي چاله نه ورځي نو بس صرف په دغه ځای کې د خپل کار سوچ دی وکړي، یعنی ای الله زما چې کم کار دی کم کار چې زه کول غواړم که دا زما دپاره ښي. د استخارې د دعا مقصد هم دا دی چې ای الله زه نه پوهېږم ته پوهېږې، ای الله ما ته علم نشته ستا سره علم دی، نو که دا کار زما دپاره ښي نو ما له مقدر که، او که زما دپاره ښه نه نو ما د دې کار نه منع که او ما له داسې څه راکه چې په هغې کې زما خیر. نو استخاره دا د استخارې طریقه ده او استخاره صرف په جایز کارونو کې کیږي، په ناجایز کارونو کې استخاره کول دا جایز نه دي. دغه شان کم کارونه چې فرض دي نو په هغې کې سړی استخاره نشي کولی، لکه مثال په طور مونځ فرض دی نو یو سړی استخاره په دې کې نشي کولی چې زه مونځ وکړم او که ونه کړم. دغه شان حج فرض دی نو یو سړی په دې کې استخاره نشي کولی چې حج وکړم او که ونه کړم. البته د هغې په تاریخ کې استخاره کولی شي چې په دې تاریخ حج له لاړ شم او که په دې لاړ شم. دغه شان کم ناجایز کارونه چې دي زه د چا نه غلا وکړم او که ونه کړم نو په دې کې استخاره کول جایز نه دي. استخاره صرف په مباح کارونو کې، په هغه کارونو کې چې هغه جایز دي، په هغې کې شریعت څه منع نه ده کړې او نه شریعت هغه فرض کړي دي، نو په دې کې که سړی استخاره کول غواړي نو په دې کې انسان استخاره کولی شي. او په هر کار کې انسان له پکار ده چې استخاره وکړي، دې د الله تعالی نه خیر غواړي. ای الله زه په دې سفر روان یم، استخاره وکړي دا سفر زما دپاره ښه دی که ښه نه دی، زه دا پلانې تجارت شروع کومه په دې کې زما دپاره نفع شته او که نشته، نو د الله تعالی نه خیر طلب کول دي. بیا د استخارې متعلق د خلکو په ذهن کې یو غلط فهمي ده، هغه دا ده چې د استخارې نه بعد بعضې خلکو په ذهن کې دا ده چې خوب بیني او په خوب کې به دغه خبره ده ته پته لګي، نو د دې څه حقیقت نشته. د استخارې نه بعد د خوب لیدل ضروري نه دي او نه د استخارې نه بعد خوده کېدل ضروري دي. کېدی شي الله تعالی چاته په خوب کې وښیي، کېدی شي هسې یو طرف ته د ده زړه مطمئن شي، یو پیری استخاره وکړه زړه یې مطمئن نه شو، بلې پیری دې وکړي بیا یې زړه مطمئن نه شو، بیا دې وکړي اوو پیرو پورې دې استخاره وکړي. د هغې نه بعد چې د ده په زړه کې کومه خبره راځي، د ده د زړه میلان او د ده زړه چې کوم طرف ته ډېر مایلی نو هغه کار دې وکړي، په هغې کې به الله تعالی د ده دپاره خیر اچوي. او د استخارې اصل مقصد هم دا دی چې سړی د الله تعالی نه خیر طلب کړي. په عربی کې ویل کېږي الاستخارة طلب الخیر من الله، د الله تعالی نه خیر طلب کول. نو استخاره هر مسلمان له زده کول پکار دي، او کله چې دته څه مسله پیښه شي نو په هغې کې استخاره کول پکار دي، د الله تعالی نه مشوره اخیستل پکار دي، او د دې فایده به دا کېږي چې دی به الله تعالی د نقصان نه ساتي او دته به په هر کار کې انشاءالله نفع میلاویږي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم با مونږ ته په ټولو کارونو کې د استخارې حکم کو،
او د استخاره تعلیم به موږ له قرآن د سورت په شان راکو څنګه چې به موږ ته د قرآن سورت زده کو دغه شان به موږ ته استخاره زده کوله یو حدیث کې راځي د انسان خوش نصیبی